چې آو زما د دې محبوب نه مالم قربان دی جانم قربان دی بچے قربان دي والدینم زما د کریم آقا مبارک نه قربان دي سبحان الله الله اکبر یا رسول الله زندہ باد یا رسول اللہ یا رسول اللہ بے شمار بے شمار بے شمار بے شمار ہر گھر سے غازی نکلے گا ممتاز حسین قادری یا نبی 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 یا رسول اللہ 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 پجامہ نوائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کریم دې بد نظر وساتي آمین ځکه عزت مند الله دې دا جذبه د هر بچي پسینو کې ورواچي آمین غازی په هغه وخت کې مو خودله خپل عمل باندې خودله چې وزه چې دې تختیدار ته روان او کله ودرېدو د حضور د دیدن د پاره جانان مبارک چې فرمایلی چې یود احدهم لو رآنی باهله و مالی والله د هغې یو اظهار چې چا د تختیدار باندې ودرېدو د پان صاحب پړې ښکل کو مرۍ ته یې واچو نو گویا کې وی فرمایل چې او بدبختو تاسو ته د ژوند د ختمېدو ذریعه ښکاري ما ته زما د جانان د ملاوېدو ذریعه ښکاري سبحان الله استقبال ته زما روح بهر راوځه استقبال ته زما روح بهر راوځه چې راورسېده وصل خبر تانا محمد امین و خوار په قربانی کا په ادب یو سل د اوښکو ګوهر تانا زما استقبال ته زما روح بهر راوځه یا رسول الله چې ستاسو مبارکو دیدن وي نو زه د خپل روح هدیو تحفه پکې پیش کوم ځکه عزتمندو دا جذبه چې رابیدارېږي دا په دغسې محافلو کې رابیدارېږي چې په هغې کې داسې تذکرې وشي غازی تنویر قادری حافظه الله هغه د حضور زمری هغه عظیم عشق چې نن د سکاټلینډ په جیل کې پروت دی اویش چړې ګستاخ ملعون وهلی دی هغه هم داسې نه دی راغ شوی داسې نه دی راوتی زمونږ استاسو یو ډېر عظیم رهنما او پیشوا استاد العلماء علامہ خادم حسین رضوی صاحب مبارک فرمائی چې ما ته وی چې ستا تقاریر مې اورېدل سبحان الله او ستاسو په تقاریرو کې یو خبره کوله او هغه خبره دا وه چې تاسو به فرمایل چې مونږ غازي خو دفن کړی دی غازي المدین شهید رحمت الله تعالی علیه هغه خو دفن کړی دی خو د هغه چاړه بهر پرېښې ده سبحان الله د هغه چاړه مو په کومه چاړه باندې چې هغه هندو راجپال والي و چا هغه چاړه مو بهر پرېښې ده سبحان الله تاسو په نېټ باندې کتلي خلک ځي د هغه چاړې دیدار کوي سبحان الله وایي چې د هغه چاړه بهر پرېښودې ده غازي تنویر وایي چې استاد محترم ما هغه چاړه راغستې ده او دغه ګستاخ ملعون پرې ما وژلی سبحان الله او چې کله وته ما نو زما ماشوم بچی د دم یو بچی دی او هغه هم غالبا د کال یا دغسې عمر کې دی وایي چې ما د خپل ماشوم بچي ته وکتل نو په آخري ځل باندې چونکې فیملي ورسره هلته ده وایي ما وایي چې راشه هغې خو وایي چې دی هم ټیکسي چلی دی خپلې ډیوټۍ لوځي او ما خو د الله جل جلاله د هغه د محبوب علیه الصلاة والسلام په دغه عظیم د صحابه کرامو د عزت او د ناموس کومه ډیوټي چې وه د هغې دپاره روانه سبحان الله خپله اراده دا جوړه کړې وه وایي چې کله تلمه نو ما ته خو پته وه چې بیا مشکله ده چې زه د دې بچو سره میلاو شم ما وایي چې یا به مې شهید کوي او یا به داسې وي چې زما به بیا ټول عمر جیل وي وی ما وی چې راشه د خپل ماشوم بچې په آخري ملاقات د لږ خو د خپلې سینې پورې جوخ کا لږ خو یې ځان ته رانږدې کا وی ما چې ورته وکتل زما په دې زړه کې د محبت یو غوغا شوه او یو شور شو ما وی چې زه آخري ځل باندې ځان ته رانږدې کوم او ښکلوم خو چې کله ورته رانږدې شوم نو عزت نه واپس شوم او خپل مخ مې ته واړو په تیزۍ باندې به هلته روان شوم ما وی هسې نه زه دا بچې ښکل کړم او د ده دا محبت زما په زړه کې راشي او زما په دې اراده کې خلل راشي وی ما په آخره کې خپل بچي ته هم نه کتل ښکل مې هم نه کو او همداسې دې نه روان شوم او د هغه ګستاخ ملعون هغه مې جهنم رسید کو په چاړه باندې مې ویش ګزاره هوا سبحان الله ځکه عزتمند او عاشق صادق فرمایي په دار د شوق او عشق یو منصور ختلی نه دی دا لوبې ستا د محبت زرې زرې کړي دي پهلوانان ځوانان په لار ستا د غرور په قدم هزار هزار زر ستا غیرت خاورې ایرې کړي دي
او ما د ازل نه ستا په در د عشق نارې کړي دي تا تورې زلفې چې په مخ ورې ورې کړي دي دواړه جهان ولوګې کړم والله ستا په در کې ما ستا د مینې په محفل دا مشورې کړي دي او د محمد امین فقیر په زړه دا ښکلې نقشې ښکلي محبوب د مدینې منورې کړي دي په داسې محافلو کې جذبه راوچتېږي په داسې محافلو کې چې په هغې کې د حضور علیه السلام مبارک کمالات بیان شي هغې کې د حضور علیه السلام مبارک د سیرت مبارک او د صورت مبارک تذکرې وشي هله د انسان شوق او ذوق او محبت راځي د هغې هستۍ سره چې بیا د هغه په نوم اورېدو باندې خپل ځانونه قربانوي د هغې وجه دا ده چې همیشه که د قربانۍ میدان ته راغلي دي نو هغه بل څوک نه دي الحمدلله هغه اهل سنت و جماعت والا نورو خلکو چغې خو به ډېرې واورئ چې د ختم نبوت په نوم باندې دا خدمت په دې نه کېږي چې ته روډ لا او ته جومات ته د ختم نبوت نوم کېده او جلسه د ختم نبوت په نوم باندې وکړه مګر میدان عمل کې ستا دومره یو معمولی د اسلام په نوم باندې خلکو نه وټ واخله د حضور د عزت او ناموس په نوم باندې وټ واخله مګر 15 کاله کې د غازی ملت ملک ممتاز حسین قادری لپاره یوه ورځ هم په اسمبلی کې اواز پورته مه کړه یوه ورځ هم د حضور د عزت او ناموس لپاره او د دغه سپایي لپاره ته اواز پورته نه کړې نو زه دا ویلی نه شم چې تا غداري کړې ده د دې قوم سره تا دوکه کړې ده د دې قوم سره همیشه که د امت مسلمه کې د حضور د عزت او د ناموس دفاع چا کړې ده او په نره باندې کړې ده هغه الحمدلله د امام اهل سنت فکر امینان د اهل سنت و جماعت والا که د پاکستان جوړول کې ده او که د ختم نبوت کې ده الحمدلله ولې کړې ده ځکه چې دا د حضور صحیح عاشقان دي دوی خپل مال او جان هر څه د حضور نه قربان کړی دی نو دا دومره محافل چې کېږي دا صرف د دغې دپاره کېږي چې زمونږ او ستاسو په سینو کې د حضور د وفا دا سبق بیا راژوندی شي او دا کوم عظیم احسان چې راباندې الله کړی دی مونږ خلکو ته خپل نوې ګل ته نوجوانانو ته دا وروښایو چې بچې ستا هېڅ هم خپل نشته دا هر څه د حضور دی دا هر څه به د حضور نه قربانوي دا عزت او دا دولت او دا هر څه دا د حضور د قدم د خور مبارک و برکت دی او زما دا خبره علامه خادم حسین صاحب رضوي صاحب مبارک په دې زړه کې ننوتې ده چې هغه مبارک کله دا ووایي چې دا عزت او دا خلک چې لاس کولوي دا خلک چې د دومره عزت راکوي نو په مونږ باندې به چا خپلې ذاتي نوکرۍ هم نه وي کړې په مونږ باندې به چا نالی هم نه وي صفا کړې چې دا دومره عزت یې راکړی دی دا د کریم آقا مبارک برکت دی دا د هغې مبارک د قدم مبارک صدقه ده چې موږ الله جل جلاله نه چې کله د هغې مبارک باندې د غیرت او ناموس خبره راشي او بیا زه خپل عزت بچ کوم او خپل پټکې بچ کوم بیا زه د حضور غلام ځان ته نشم ویلی لہذا عزتمندو د دغه سبق دپاره مونږ او تاسو راجمع کېږو دې سبق له به په زړه کې ځای ورکوو داسې به نه چې د محفل نه پاسو او دارنګې نن دلته محفل شو سبا په نیاله کې دی بله ورځ دلته دی بله ورځ دلته دی نه داسې نه چې زما او ستا په ژوند کې د حضور د یاد د محافل یو انقلاب راولي په داسې انداز به پکې کینو په داسې انداز باندې به وځو په داسې انداز به د حضور د دین د دغه خدمت ته ملا تړو او په لره باندې به تړو دنیاوي مصالح مشکلات به راځي ډېر زیات به راځي په قدم قدم باندې به راځي صحابه وړاندې وګورئ روټۍ خوراک بنو 3 ورځې په خندق کې لګیا دي او خاورې به بهر کولې لوی لوی شکرې به بهر کولې خوراک به هم نو خو وفا او جذبه به دومره وه ایمانی حرارت به دومره وه چې باوجود د هغې به لګیا وو چې نحن الذین بایعوا محمدا علی الجهاد ما بقینا ابدا یا رسول الله چې ستاسو په لاس کې مو لاس ورکړی دی نو تر ابد تر قیامت ستاسو مبارک وړاندې ویو خپل مالونه جانونه به قربانو مګر دا لاس د وفا به چرې پرېږدو سبحان الله نعرہ تکبیر اللہ اکبر یا رسول اللہ شدید اور شدید یا نبی یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ زندہ باد پیر پٹیل زندہ باد یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ بل سمنو عزتمندو خپل بچی مو قربانو خپل اولاد قربانو هغه د حضور علیه السلام یو نوجوان عاشق چې په جنگ د احد کې ګله شهید شو حضرت عمر بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ د 1400 کالو په عمر کې نو تاسو لکه معلومات وکړئ لکه د خپل معاشره کې وګورئ چې د یو مور د 1400 کالو بچی وفات شي د یو مور
د 14 کالو ځوان جان بچي وفات شي دا مور څه حالت وي څنګه د ځان نه ویښته وباسي څنګه چې کوم دی په هغې باندې هارټ اټیک راځي څنګه خپلې کپړې شلوي او څنګه مارې کوکارې وایي وایي زما زوی چې کوم دی زما نه جدا شو دا عمیر بن ابي وقاص جنگ احد کې شهید شو او چې کله دا مبارک را روانه ده نو حضور علیه السلام د حضرت سعد چې د ورورو تپوس یې وکړ ساده دا څوک ده چې مخامخ را روانه ده بوډېوالي عمر کې حضرت سعد ورته فرمایي قربان یا رسول الله زما مور بیبي ده جانان مبارک د خپل سورلی نه راکوز شو چې د دې خو ځوان بچی جدا دی د دې خو ځوان بچی وفات شوی دی چې زه د دې سره څه وکړم تسلي ورله ورکړم تعزیت ورسره وکړم تسلي ورله ورکړم چې کله جانان مبارک راغی د تسلی کلمات یې ورته وې هغه مبارک ورته ډایرکټ فرمایي نه یا رسول الله زه خپل بچي را خو نه یم راغلی زه د خپل بچي نه خبر وم خو د هغه دپاره نه یم راغلی یا رسول الله ما ته دا خبر راغلی چې تاسو مبارک شهیدان شوي خبر ستاسو خور شوی زه د هغې دپاره را روان وم ما وی خدایمه که تاسو ته تکلیف نه در رسېدلی نو چې تاسو صحیح و سالم یې چې تاسو صحیح و سالم یې نو یا رسول الله دا خو یو عمر دی دا خو یو بچی دی د دې بچي غوندې په لکونو بچي ستا د قدمونو نه قربان شي كل مصیبت بعدک جلل یا رسول الله یا رسول الله چې تاسو مبارک صحیح و سالم یې د دنیا یو غم ما نشي مغمومه کولی د خپل بچي غم راته آسان دی خو چې تاسو صحیح و سالم یې عاشق صادق دلته ویلي چې په زړه کې مې شو ځای ستا محبت پکې پرېنښود بل شی ستا محبت یو ویښته مې نه دی بې ستا محبته زما هر ویښته کې دی ستا محبت او دا بلبل چې زه بولم په زوره جاړي ګل د سرې کړو زړګی ستا محبت د سکون صادر چې ځمکې په ځان خور کو دې پرې کړې ودانې ستا محبت او د اسمان چې سرګردان شپه ورځې ګرځي ګرځوي یې پی در پی ستا محبت او ما محمد امین په ځان باندې فرض کړې د زړه سره اړوبلې ستا محبت یا رسول الله یا رسول الله یا رسول الله یا رسول الله वीर पठान जिंदाबाद वीर पठान जिंदाबाद موږ دغه جذبې له پزړه کې ځای ورکوو او دغه محافلو مقصد صرف او صرف دغه دی چې د حضور جون کې دا هغه محافل دي که نن نه 1500 کاله وړاندې ملاړ شي نو دوه محافل داسې وو چې د هغې ذکر به درته میلاویږي د امت په دغې په امت کې د تبلیغ او د ترویج او د اشاعت کومه سلسله چې د عوامو په منځ کې وه نو موږ د شیخ عبدالحق محدث دهلوي نه هم تپوس وکړو نو هغه په ما ثبت بالسنه کې دا تصریح کړې ده چې آو زمونږ اسلافو زمونږ مشایخو به د خپلو اولیاو عرسونه هم کول او د حضور علیه السلام مبارک میلادونه به هم کول د بل پروګرام تذکره به نه دا دوه پروګرامو تذکره به ضرور میلاویږي افسوس دا دی چې هغه دوه پروګرامونو دپاره علما لګیا دلایل ورکوي نه دا شته یعنې مسلماتو نه انکار کېږي ظلم بالای ظلم او هغه څیزونه چې د سره د هغې تصور هم نو هغه د دین حصه جوړه شوې ده هغه د دین حصه ده او چې کوم پروګرامونه زموږ اسلافو مشرانو اکابرو د زرګونو کلونو نه په هغې باندې باقاعده معمولات اهل سنت را روان دي نو په هغې کې جګړې دي الله جل جلاله دې زموږ په دغې عقیده باندې منګولې مضبوطي آمین ځکه عزتمندو زه اګر چې ما دې خپله باندې محمد علي صاحب شپه ورځ ته خارج دي نو وخت چې دي راغلل او ما بیا اثر وکړه نو ما ورته همدغه وایي چې سخت کال داسې وه چې بابنده ګیم شوی دی چې د اول نه نور کله د ربیع الاول شریف په اخره کې زموږ اواز کېږي سخت کال چې کوم دی د اول نه اواز ناستی دی خو تاسو ټولو دوستانو ډېره مینه وه ډېر محبت او ډېر خلوص او ډېره جذبه وه او الحمدلله په ډېر لوی تعداد سره دلته راجمع شوي الله دې ستاسو د ټولو د حاضري قبوله کړي او الله جل جلاله دې د نوجوان له ډېر عمر ورکړي مسلک د خدمت دپاره ستاسو د ټولو ته د دغې صحیح لار د ښودنې دپاره الله دې په علم کې په عمر کې په ژوند کې ډېر خیر او برکت واچوي علما ملګري دي دلته الله دې ټول آباد لري عزتمندو کلم چې انشاء الله تعالی د حضور علیه السلام مبارک د راتلو دغه مبارک او بابرکته ساعتونه څنګه چې دي تاسو ته د صبح صادق کوم ټایم یاد کړو دغه وخت راشي نو د زړه نه مونږ ته هم دعا وکړئ دا ټولو حالاتو دپاره هم دعا وکړئ خپلو مدارسو د اهل سنت و جماعت دپاره هم وکړئ د پاکستان حالاتو دپاره هم وکړئ چې الله په موږ باندې رحم وکړي ډېر د قبولیت ساعتونه وګړی دي الله جل جلاله دې د ټولو دوستانو د حاضرۍ او د دلته ناستې په خپل عظیم او لوی دربار کې قبول او منظور کړي او په داسې خوشحالو به موږ الله جل جلاله موږ او تاسو بار بار راولي آمین درود د مدینې په نازولي په لکونو د خاوند د تل تر تلي
او د عزت نشان کوم زه ته شکر ته چې عرش عظیم بولان دې سملی جبرائیل غوندې هم دم وهلی نشي له هیبت یې په تالو خبرې خلی چې په خپله پرې مولا وایي درود خلق چا به وي لیدلې هسې ښکلي نو د صاحب د درګدا محمد امین دی ځکه دغسې باریکې نښې ولي وصلی الله تعالی